یو ځل د موسی علیه السلام په قوم باندې باران نه کېدو او ډېره زیاته سخته ګرمي وه. ټول خلک ډېر زیات پریشان وو. ویډیو کمپلیټ وګورئ، یو ډېره سبق آموز ویډیو راځي. یم ستاسو ورور ستاسو ملګری جنید خان. کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ضرور لیکئ او ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ ځکه ډېره سبق آموز ویډیو ده. د موسی علیه السلام په قوم باندې چې کله باران نه کېدو نو ټول خلک ډېر زیات خفه وو. موسی علیه السلام ورته دا اعلان وکړو چې زه ولا ټایم او زه ولا خلو چې هغه ځکه به راټولیږو په دې ټایم باندې 2 رکعاته نفل به کوو، ټول قوم به راټولیږو او الله پاک نه به سوال کوو د باران دپاره. ټول خلک راټول شو، 2 رکعاته نفل هم وکړلی شو، دعا هم وکړلی شوه چې یا الله باران وکړي. خو هغه ټایم کې باران ونه شو، نوره هم تیزه ګرمي شوه، دوب هم نور تیز شو. هغه ټایم ایله محسوس شوه چې دا ګرمي خو نور هم زیاته شوه. موسی علیه السلام الله پاک نه تپوس وکړو چې یا الله داسې کومه ګناه مونږ کړې ده چې مونږ تا نه دعا وکړو، تا زموږ سوال قبول نه کړو او لاسه ګرمي د نوره هم زیاته کړه. موسی علیه السلام ته الله پاک وفرمایل چې تا سره چې دا څومره کسان تاله ولاړ دي، تا سره ولاړ دي، دا څومره کسانو چې ما له 2 رکعاته نفل مونځ وکړو، دې کې یو کس داسې دی چې هغه تېر شوي 40 کاله داسې زما نافرماني کړې ده، زما حکمونه نه دي منلي. تاسو خپله سوچ وکړئ د یو کس په وجه باندې د پیغمبر سوال نه قبلیږي، د موسی علیه السلام سوال نه قبلیږي، د هغه امت کې چې یو کس ګناهیانې کولې 40 کاله د الله پاک حکم نه منلو، د هغه په وجه باندې د موسی علیه السلام دعا هم نه قبلېده. تاسو خپله سوچ وکئ. نو موسی علیه السلام ته الله پاک ووایي چې دغه رنګ یو کس دی او 40 کاله داسې زما نافرماني کوي، زما حکمونه نه مني او د هغه په وجه باندې باران مودرولی دی. موسی علیه السلام چې څومره مجموعه و څومره کسان راټولو هغه یې حکم وکړو چې دې کې هغه کم یو کس دی چې د الله پاک حکم نه مني، د الله پاک نافرمانه دی، هغه د محفل نه وځئ چې مونږ باندې الله پاک دعا وکړي، مونږ الله پاک له دوباره دعا وکړو او الله پاک په مونږ باندې د رحمت باران وکړي. نو کم کس چې هغه ډېر زیات پریشانه شو، هر چا له خپل ځان معلوم خو هغه کس وي کوس د محفل نه وځي شرمېږي، خلک به چې دا ګوره تېر 40 کاله د الله پاک نافرماني کړې ده. هغه الله پاک له پټ په پټه سوال وکړو چې الله عزت مې وساتي، زه به ستا حکمونه منم، زه به توبه وباسم نن نه پس. ګوره ډېر خلک عبادت کوي د الله پاک د یارۍ نه عبادت کوي، ډېر خلک عبادت کوي صرف د خپل مطلب دپاره عبادت کوي. مطلب دپاره داسې تاسو به اکثر کتلي وي چې څوک په سختۍ کې په مصیبت کې راشي نو الله پاک ور یاد شي، مونځ هم شروع کړي، نفلونه هم شروع کړي او الله پاک نه دعاګانې غواړي. نو هغه بیا د خپل مطلب دپاره ته د الله پاک عبادت کوي او ډېر عبادت داسې وي چې ته د الله پاک د رضا دپاره کوې، الله پاک سره د مینې دپاره ته د الله پاک عبادت کوې. نو هغه کس چې کوم و هغه اوس خپل مطلب دپاره الله پاک له وی چې بس یاره ما نه غلطي شوې ده او ما معاف کړي. بچې څنګه هغه همدغه رنګ وي، همدغه ټایم کې ډایرکټ الله پاک باران وکړو او د خیر او د رحمت باران وشو. نو الله پاک موسی علیه السلام الله پاک له وفرمایل چې دا ولې چې اکس خو محفل نه خو څوک اوتې هم نه دي، دا کومه مجمع چې ما راټولې کړې وه دې نه خو څوک اوتې هم نه دي او تا باران وکړو. الله پاک ورله وفرمایل چې د چا د لاسه مې ودرولی و باران، همدغه دپاره مې باران وکړو. سوچ وکړئ دې فکري له چې د چا د لاسه مې باران ودرولی او د چا د لاسه مې باران نه کولو، اوس مې د هغه دپاره په تاسو باران وکړو، د هغه د لاسه مې په تاسو هم باران وکړو. لکه الله پاک 40 کاله د هغه نافرماني چې کومه وه هغه معاف کړه په یو بول باندې، د زړه نه چې کوم بول وکړو د هغه 40 کاله نافرماني چې کومه وه هغه الله پاک معاف کړه، زړه نه توبې وښکلو دپاره. نو الله پاک چې کوم دی ډېر غفور رحیم ذات دی. الله پاک ګوره بانه ګوري چې زه د خپل بنده په کومه طریقه باندې معاف کړم، د ګناهیانې په کومه طریقه معاف کړم، خو چې یو انسان د زړه نه توبه وباسي. الله پاک ګوره موږ سره څومره ډېره مینه ساتي، د اویا میاندو نه زیاته مینه الله په خپلو بندګانو سره کوي. نو بیا خامخا اوس تاسو له ښه پته چې د یو مور یو زوی وي هغه ډېر هم بدعملی خو د هغه مور خوښي څومره ډېرې خوښي، که پوډري وي که بدعملتیا هم کوي خو د مور ورسره مینه وي، د مور خوښي وي چې زوی چېرې بهر شپه کوي نو مور سره یې غم وي چې زوی مې پوډري دی بدعمله دی خو خدای خبر چې کوم ځای به ټوله شپه ورسره غم وي. نو دغه رنګ د اویا میاندو نه زیاته مینه الله پاک کوي. نو که موږ ډېر هم بدعملتیا کوو خو الله پاک خو خوښ یو، د الله پاک خو بندګان یو که نه، خو کوشش به کوو انشاءالله چې د الله پاک په حکمونو باندې ژوند تېرو او الله پاک رضا کوو نو زموږ سوالونه به هم قبلیږي. تاسو وکتل چې د یو نافرمانه د لاسه د پیغمبر سوال نه قبلېدو دي کې. نو دا یو واقعه وه تاسو سره ما شریکه کوم. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. د نور ویډیوز کتو لپاره جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. والسلام.